نو چې کله انسان وای ولد ضالین دا وای دې ته ورسی نو د دې نه پس د صورت نمخ کې به آمین وای آمین څوک به وای او څوک به نه وای او آمین به په زوره وای که په مزه به وای او د آمین متعلق یو څو نورې مسلې چې کله ولد ضالین امام وای آمین داسې کلمه ده چې دا د آمین کلمه به هر منځګزار وایي آمین داسې یو کلمه ده چې هر قسمه منځګزار دی کاغه امام دی هم به آمین وایي کاغه امام پسې وروسته مقتدي ولاړ دی سورت فاتحه او سورت خو یې نه ویلو خو آمین به وایي آمین به خامخا آمین به چې کوم دی عزتمندو دا سنت دی مسنون دی سنت طریقه ده د امام د پارم د مقتدی د پارم منفرد ځان له انفرادي مونځ چې کوي که ښځه ده که نر دی دا به هم آمین وایي او دا آمین سنت طریقه ده مسنون عمل دی مسنون هم څه ته وایي سنت طریقې ته دا مسنون عمل دی اکثر خلک وایي چې دې کتاب کې لیکلي مسنون دا مسنون څه ته وایي مسنون وایي سنت طریقه چې سنت ګرځېدلې هغې ته وایي مسنون طریقه نو آمین ویل د ټولو منځګزارو دپاره دا سنت عمل دی دا به وایي خو آمین لږ مد سره ویل پکار دي آمین الف لږ اوچت کا د آمین معنا څه ده د آمین معنا ده یا الله زما دا دعا قبوله کا استجب دعاءنا یا الله دا دعا مې وکړه اهدنا الصراط المستقیم خدایا پاکا رب کائنات ما پسیده لار باندې روان کا ما تسیده لار اخایا ما پسیده لار روان کا او ما سیده لار ته منزل مقصود ته هم ورسوا نو فرموی آمین یا الله زما دا دعا قبوله کا آمین داس یو عمل دی چې دا ټولو مذهبونو کې شته یهودیت عیسایت او دغه اسلام هر مسلک کې شته دا آمین اصل کې عربي کلمه نه ده د بلې ژبې نه راغلې کلمه ده خو عربی کې استعمالی او بعضوی عربي کلمه ده نو د دې معنا ده یا الله زما دا دعا قبوله کا یا الله دا خبره ما وکړم دقه شان دی وشي لکه څنګه چې دا دعا ما وکړه دا معنا هم ده او دا درست خبره ده دا ما چې کومه دعا وکړه نو آمین عزتمندو ویل پکار دی دا دعا ده آمین ویل فرض نه دی واجب نه دی سنت طریقه ده نو د دې نه دا معلومه شوه چې د کم انسان نه په مونځ کې آمین پاتې شو نو مونځ یې شوی دی بعضې کسان وي بس هغه دوباره مونځو کې وی آمین رانه پکې پاتې شو مونږ یو امین ماما آمین ته سوچ کوه که نه بس رانه پاتې شو بس خیر دی بس اوس مونځ شوی دی دوباره د مونځ کولو ضرورت نشته وایي چې سجده سهوه مې وکړله بیا خو مې مونځ کېږي مونږ یو د آمین په پاتې کېدلو باندې سجده سهوه هم نشته سنت طریقه چې انسان نه د مونځ کې پاتې شي په هغې باندې سجده سهوه نه وي دا ګوره یو قاعده ده یو فارموله ده یادې که نو سجده سهوه هم د باندې نشته که د امام نه پاتې شو که د مقتدي نه پاتې شو که د ښځې نر نه هر چا نه پاتې شو ځان نه مونځ کې اجتماعي مونځ کې د نه پاتې شو آمین ډیر لوی عمل دی د دې مطلب دا نه دی چې بس آمین مه وایه نه آمین ډیر لوی عمل دی بخاري شریف حدیث دی نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرمائی اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تامینه تامین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبه نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرمائی چې کله امام امین وای نو ته مو سره امین وایا ځکه چې د چا آمین د فرشتو او فرشتیم آمین وای او که د چا آمین د فرشتو آمین سره برابر شو او ملاو شو الله رب العزت د انسان ټول ګناهونه معاف کوي مونږ کې دنه یو آمین ویلو سره د انسان ټول ګناهونه معاف کیږي مسنون عمل به وړو کې نه ګڼي خو که در نه پاتې شو نو سجده سهوه نشته خیر مونږ دوباره کول نشته مقتدی به په کوم منځونو کې آمین وایي او په کوم کې به نه وایي چې کله مقتدی انسان بل پسې مونځ کوي نو امام چې کله جهري قرات کوي نو هغه ولد والین وایي موږ اورو نو چې کله هغه ولد والین وایي نو ته به هم آمین وایي
خو چې کله هغه سری قرات کوي، خاموش قرات کوي، غلی قرات کوي، سبق په تیز آواز نه وای لکه د مازیګر مونځ کې، د غرمې مونځ کې، نو بس په دې کې به په مقتدي باندې آمین نشتا. دا یو ځای دی چې هغه ځای کې آمین نشتا. هغه منځونه دي چې په کومو منځونو کې خاموش قرات کیږي او ته امام پسې ولاړې، بس بیا به آمین نه وای. او که ځان له ولاړې د غرمې منځم کې، نو خامخا ته به کې سورت فاتحه وای، نو بیا به آمین هم وای. ښځه مونځ کوي نو هغه به آمین هم وای. خو چې کله صرف ته مقتدي امام پسې مونځ کې او کله امام تا ته پته نشته دی شروره دا خو خاموش قرات کوي چې ولد والین ته رسېدلی دی که نه دی رسېدلی، نو په تا باندې آمین ویل نشته. نور په ټولو منځونو کې او هر قسمه منځګزار به آمین وایي، خو لږ یې زیات راکاږي آمین. یو دی امین، امین خو د امین ماما نوم دی، امین خو امانتدار ته وایي. نو بعض کس وایي امین، نه دا راخل پکار دی آمین. لږ